بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ روایت دی، نبی علیہ السلام ارشاد دے چې الله تعالی چاته دومره توجه نه ورکوي، یعنی چې غوږ کېږدي څومره چې د خپل نبی آواز ته توجه ورکوي او توجه سره اوري، چې کله هغه د هغه کلام یعنی کلام الهي خوش الهانه سره وایي. دی حدیث کې دې طرف ته اشاره ده چې تاسو د قرآن تلاوت چې کوئ نو خوش الهانه سره کوئ، یعنی ښه لهجه کې تاسو قرآن وایي او ښه په خوند باندې وایي. چونکې نبی علیہ السلام یا انبیاء خدا شي دي چې هغوی نه به زیات ښه تلاوت څوک کوي، هغوی باندې قرآن یا د الله کتاب نازل شوي، نو هغوی چې کوم د تلاوت آداب شو او تجوید شو، مثلا صحیح ادا شوه، صحیح تلفظ شو او ښکلې لهجه شوه، د نبي غوندې څوک نشي کولی، ځکه نبي د کمالاتو نه ډکي، په دنیا کې ټول نه غټ با کمال او کمالاتو والا دا نبی وي، د هغه قولم کمالاتو نه ډکي، د هغه فعلم، د هغه مزم کمالاتو نه ډکي، د هغه ذکرم کمالاتو نه ډکي، د هغه ټول کمالي وي. نو د هغه تلاوت چې دی د دام کمالي وي، یعنی کامل وي، کمال ته یعنی د هغې نه پورته بل څوک داسې نشي ویلی. څنګه چې تاسو قاریان اوري، تلاوتونه کوي، مقابلې کوي، نو یو پکې فصل راولي، خلک وایي یاره کمال یې وکړو، وایي دې کاري پکې کمال وکړو، مطلب چې دی پکې ډېر ماهر او د ډېر اعلی طریقې سره څه دی دا ووایي. د کرنګې نبي چې تلاوت کوي نو د کمال وکړو، د ټول نه اعلی تلاوت چې دی دا نبي کوي، او الله تعالی بیا هغې ته چې کوم داسې دی غوږ کېږدي، یعنې اوري توجه سره. نو دوه خبرې شوې، یو خو دا چې سړی د تلاوت کوي د الله تعالی د کلام د آدابو سره کوي، تجوید سره کوي او ښکلې لهجې سره کوي. دا عرب چې دی قرآن ډېر په خوند وایي، په تراوو کې یا هسې ژبه هم ده، په تجوید هم پوهېږي، په معنا باندې پوهېږي، نو ډېر په خوند وایي، سم خوندونه تیلي. دا قرآن چې کله هم ښه ویلې کېږي تجوید سره او ښه لهجې سره، او بیا پې سړی په معنا په ترجمه پوهېږي، نو هغه ته هم بیا مزه ورکوي، هغې ته سړی بیا ټینګېږي نه، کله جړا ورځي، کله څه. دغه وجې نه دغه عرب چې کله تلاوت کوي نو پکې وجاړي، ای په دې هر څه باندې پوهېږي. نو دوه خبرې شوې چې یو خو سړی قرآن وایي نو تجوید رعایت کوي، آداب رعایت کوي او ښکلې لهجې سره وایي. یو دی ښکلی آواز، هغه غیر اختیاري دی، آوازونو کې فرقونه قسمونه وي، لیکن دی به کوشش کوي زه تجوید مطابق وایم، تلفظ صحیح شي او لهجه حبت الوسع ښکلې لهجه جوړه کړي. تاسو به خیال کړي دا کم خلک چې سندرې وایي په دې کې هم قسمونه وي، او دا هر چا طرز یو جدا لهجه وي، او بیا پکې څوک ډېر مشهور شي سندرو کې، څوک پکې کم مشهور شي، څوک پکې بالکل اډو پته ونه لګي، لیکن هغه یو محنت کړې وي. قرآن خو خپل یو لهجه ده او خپل د هغې هغه تجوید الله تعالی چې دا که موږ ته تجوید مقرر کړی دی، مثلا مد دی، مثلا شد دی، اخفا ده، اظهار دی، غنه دی، پر دی، باریک دی، په دې طریقې چې روي نو هغې سره خپله د هغې یو خوند را پرېږدي. په خبر رسېږي که نه؟ یعنې قرآن تلاوت چې دی دپاره د تجوید یو طریقه ده چې په دغه طریقه دا خپل هم خوند را پرېږدي، چې بیا ورسره آواز هم ښه وي، چې بیا ورسره تم جوړی نو هغه نور هم اعلی شي.
او بیا چې څنګه ورته الله تعالی غوږ کړي نو موږ ته بیا پکار چې چېرته کې داسې تلاوت کېږي موږ هم هغې ته توجه ورکوو او غوږ ورته کېږدو څنګه چې د دې وینا کې یو اثر او یو خوند دی دغه رنګ د دې په اورېدو کې هم یو خوند دی چې څوک یې وایي پوهېږي هغه کې انقلاب راځي او چې څوک یې اوري نو هغه کې هم انقلاب راځي ځکه دا ډېر مؤثر کلام دی دا یو پروګرام و نو هغې کې زه ناست وم یو نعت خان و د عبدالله شاعر نعتونه یې وویل ډېر په خوند یې وویل نو هغه مجلس کې یو سړی و علي کاکا هغه باندې دومره اثر وکړو چې بس داسې یو ټوپ یې کړو راپرېوت او بېهوشه شو دا د هغې هغه کلام اثر او خوند چې هغه یو ټوپ کو راپرېوت او بیا بېهوشه شو دا قرآن چې دی دا ډېر زیات مؤثر کتاب دی خو چېرې مونږ دا صحیح طریقې سره په خوند وایو او صحیح ورته غوږ کېږدو د دې خپل اثرات دی هغه زړونه د دې سره بدلېږي نرمیږي او د آخرت ته شوق پیدا د الله کلام دی د عبدالله شاعر په کلام کې دومره اثر و نو الله تعالی خو مطلب چې خالق دی د دې ټولو شاعرانو د دې ټولو خلکو د هغه کلام ډېر زیات مؤثره دی خو چې دا سړی اوس چې یو سړی دی ځان خلاصي او څنګه چې زموږ د عجمو کې رواج دی عمومي رواج زموږ عجمو کې دا دی چې دی زر زر وایي او تیز وایي د تجوید خیال اوس پکې ورو ورو دا را پیدا شو کسان چې د عربو غوندې لهجې اختیاري تجوید سره ښه مزېدار وایي نو موږ ته هم پکار چې موږ دې ته داسې توجه ورکو تجوید ته او هغې مطابق بیا موږ وایو باقي د الله تعالی اوري غوږ کېږدي مطلب خپل شان مطابق توجه ورکوي زمونږ کتاب چې څوک وایي او بیا ماته خبر چې زما کتاب څوک وایي نو زه خوشحال شم او چې زه ناست یم او هغه ما ته زما هغه کتاب اوري نو په ما بیا نور هم ښه لګي نو الله تعالی هم په دې خوشحالېږي چې زما کلام څوک وایي او هغه نه خو څوک پټېږي نه هر ځای چې څوک تلاوت کوي هغه اوري نو کلم چې تلاوت کوي نو دا تصور هم کوي چې خدای پاک راته غوږ ایښی دی چې کله استاد ته سړی اوري یا بل چا ورته غوږ ایښي تاسو ګورئ د جمع مسکي یاسې نو بیا سړی تجوید کوي او لهجې هم خیال ساتي او ښه قرآن وایي او چې کله ځان ته شي بس بیا یو درز وباسي بیا هغسې نه وایي نو چې کله مونږ دا تصور راشي چې یاره ما ته الله تعالی توجه کوي دې ټایم کې اوري زه تلاوت کوم خو هغه لګیا دی اوري نو خدای پاک به مې کنه چې دا وګوره د دې څنګه قرآن وایي استاد مخکې څوک غلط قرآن وایي استاد نه یېرېږي که نه چې استاد راته غوږ ایښی دی نو دغه رنګې دا تصور کوي چې الله تعالی ما ته توجه کړې ده او هغه زما قرآن اوري لګیا دی نو هغه هم ګوري که نه چې دا دې څنګه تلاوت کوي ګوري ما اوري چې دا قرآن خو ما داسې نو نازل کړی څنګه یې چې ته وایې ابن مسعود یو ځل تلاوت کولو نبي سم تېرېدو وایي راشئ وګورئ که څوک دا غواړي چې ځان پوهېږي چې دا قرآن څنګه نازل شوی نو دته دې غوږ کېږدي نو قرآن داسې ویل پکار چې څنګه دا نازل شوی دی څنګه چې نبي اسلام وی څنګه صحابه کرام وی څنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او ابی ابن کعب رضی الله عنه دا کم نو دې دپاره دا کوشش کوئ چې تجوید سره او ښه لهجې سره تلاوت کوئ او که بل څوک دا تلاوت کوي او ته ناست نو بیا ورته څه دی غوږ کېدی او هغه اوري نو د قرآن تلاوت هم ثوابونه ډک دی او اورېدل هم د ثوابونه ډک دی نو ثواب په خپل ځای دی او ورسره سړي کې هغه یو انقلاب هم راولي الله تعالی موږ تاسو ټولو ته صحیح تجوید او ترتیب سره د قرآن تلاوت د کولو او د اورېدو توفیق راکړي